نه د الله بلار کې ګوري هر کال مونږ ګورو ډیره بهترینه میاشت ده 12 ربیع الاول دې میاشت کې راځي. ربیع الاول میاشت شروع شوې ده. په دې کې درې کارونه ډېر اهم شوي دي. یو خو په دې کې د حضور پاک پیدایش شوی دی. دویم په دې میاشت کې د حضور پاک وفات شوی دی. خفګان هم دی او غم هم دی. او دریم حضور پاک په دې میاشت کې هجرت کړو، مدینې ته رسېدلی و. دا داسې میاشت ده. مونږ خلک د تاریخ نه خبر نه یو، خو بس کم سړی کم طرف ته راکاږي هغه طرف ته روان یو، منډې وهو. ګورې یو خبره خدا ده، اکثر علما وی چې د حضور پاک پیدایش چې کم دی په 8 ربیع الاول شوی دی. خو مشهور کول دا چې خلکو مشهور کړی دی نو هغې 12 کړی دی، 12 ربیع الاول یې کړی دی. سو کوئی په 2 ربیع الاول باندې، سو کوئی په 14 ربیع الاول باندې، مختلف اقوال لاغلی دي. چاته پته نشته چې کم یو تاریخ دی. دا د دې ګورې دلیل نه ګرځي چې صحابو حافظې کمزورې وي یا سنور سو وجوه. ګوره د صحابو حافظې خدا چې دي چې حضور پاک یو ځای کې قدم اږدي هغې د هغې کیفیت بیانوي. یو روایت کې راځي یو ځل حضور پاک ناستو او یو حدیث ویلو وی ډډه والے وا صحابي وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره کوي نو وی سیده کیږي. نو داسې کیفیت هم بیان کړی د حضور پاک. د لاسونو کیفیت هم بیان کړی چې پیغمبر دلته کې څومره لاس اوچت کړی دی. دا کیفیت هم بیان کړی دی چې دلته کې یو ونه به پیغمبر بر تیرېدو هلته به یې سر ښکته کو، هغه سنت به هم صحابو ژوندی کولو. نو د صحابو حافظې ډېرې قوي دي. نو دا تاریخ ولې نه معلومیږي؟ نو علما لیکي وی چې مخکې قومونو کې چې کم پیغمبران راغلي وو، په هغه پیغمبرانو کې چې هغې به کله د پیدایش ورځ وانو هغې به په دې جشنونه مناول. دا رسومات او دا بدعات او دا غلط رسمونه به کول. نو الله تعالی دا بالکل ختم کړ چې دا مخکې امت را روان دی، دا مخکې لوی امت را روان دی چې دا چېرته په دې فضولیاتو کې مبتلا نه شي. ځکه زمونږ دپاره الله تعالی څو ورځې خاص کړي، د خوشحالۍ ورځې دي. ګورئ حدیث کې راځي، په صحیح حدیث کې راځي وي حضور پاک به د پیر او د زیارت روژه نیوه. تپوس د شو رسول الله د پیر ورځې روژه ولې نیسي؟ حضور پاک وایي په دې ورځ باندې زه پیدا شوی یم ځکه یې نیسم. نو که چېرته په پیر په ورځ باندې یو سړی خوشحالي مناوئ نو د پیغمبر عمل خو په دې باندې دا چې روژه ونیسه، د پیر په ورځ روژه ونیسه. هغې کې هم ګورې د حضور پاک د پیدایش تاریخ نه دی، د پیر روز د هر پیر روژه ونیسه، دا سنت دی. خو دا چېرته نه میلاویږي چې په دې ورځ باندې ته جشن مناو کا، داسې فعلونه حرکتونه وکړه. روژه هم ګورې په دې ربیع الاول باندې نشته، ځکه دا یو سنت عمل نه دی. د دې نه د صحابو په دور کې، نه د تابعینو په دور کې، نه د تبع تابعینو په دور کې، دا خو په 9مه صدۍ هجره کې چېرته د دې شي دغه جشنونه راوتي دي. داسې طنزیه الفاظ نه دي، نه په چا باندې طنز کول دي. دا یو پویه ده چې په دې خبره باندې پوه شئ. میاشت برکتي ده، په دې میاشت کې څه کول دي درته ویم. بدعات پرېږدئ، رسومات پرېږدئ. په دې میاشت کې مونږ له څه عمل کول پکار دی؟ یو خو دا ده د یهودیانو ورځ چې وه د هفتې ورځ وه، هغې به په دې جشن مناولو. عیسایانو اتوار په ورځ وه او زمونږ حضور پاک د پیر په ورځ پیدا شوی. نو پکار خو مونږ له چې پیر په ورځ هم کړی دی، مونږ د پیر په ورځ نه کوو. هغه الله تعالی دا رسم ختمولو، دا بدعات ختمول، هغه ورځ مونږ له د جمعې ورځ خاص کړه. دا هم زمونږ دپاره یو وړوکی شانتې اختر دی. ګوره اختر سره څنګه مشابهت دی. د جمعې په ورځ باندې مونږ غسل کوو، پاکې کپړې واچو، 2 رکعات وکړو، خوشبو لګو، مسواک وکړو، خو په جمع سره مسجد ته لاړ شو، په جمع باندې لوی لمونځ وکړو. اختر په ورځ مونږ څه کوو؟ خو ښکلې جوړه واچو، مسواک وکړو، خوشبو لګو او لاړ شو په جمع باندې جومات ته 2 رکعات وکړو. نو هغې سره دا مشابهت دی. زمونږ دپاره هفتواري دا یو اختر دی. نو د دې څه کانسپټ د نورو سره نشته. الله تعالی هغه خبره ختموله. او عید چې ورته وایي، اختر ورته وایي، عید میلاد النبي، غلطه خبره ده. شریعت کې 2 اخترې دي، ټیک شوه؟ یو وړوکی اختر، یو غټ اختر. وړوکی اختر باندې
مونږ عمل کو سحر وختي پاسو لاړ شو مسجد ته بیا را شو خوراکو کو په غټ اختر کې خستا قربانیو کو غوښه وخورو نو دریم عید پدې کې نشته اسلام کې عید وای ستا او خوشحالي مناول نو پدې روز باندې چې مونږ کم جشن مناو دا غلط ته او د عید او د اختر روز چې دنو هغه شرعن وی سحر ټیم کې مناو کا مونږ سحر ټیم کې د اختر مونږ کو کنه ما خام خو نه کو کنه او پدې رسومات او بدعات کې څه چلی په 12 ربیع الاول باندې ما خام وګوره ټول خلک راوتی وي څوک بغړیږي څوک پچا باندې برنس شیندي عجیبه حرکتونه کیتا ګوره د شرع بالکل خلاف دي د اسلام بالکل خلاف دي ګوره عجیبه حرکتونه پکې راغستې دي بعضی ځای کې خدا سے محفلونه وي چې په هغه کې خلک ګډاګانم کوي هغه یو کس راته یو ویډیو په موبایل کې خوله چرته پنجاب طرف ته هغه ګډاګانې کولې باقاعده ناتونو سره هغه ناتونه چې هغه د غانو هم مثال وي دام ناروا ده ګوره چې د غانو په شانتي ناتونه اوري دام ناروا ده شر دې د دې نه منې کوي په دې وخت کې موږ له دا عمل کول پکار دي چې په دې ورځ باندې اول خو تاریخي خبر هم دا نه ده چې ټول صحیح روایت کې چرته نه ملاويږي چې 12 ربیع الاول له خو کبيام چرته څوک مناوي خوشحالي مناوي په دې ټول میاش کې درته ویم ګوره صدقه ورکه صدقه داسې ورکه یو د فضولیات صدقه ده فضول صدقه نه یو کومه هغه کار کو چې په کور باندې باته ماته ولګو دا اسی فضولیات دي ګوره د مونږ خپل پیغمبر سره محبت ده الحمدلله ډیر محبت هم ده زمونږ ټول مسلمانانو په هغه باندې ځان قربانو خو د اسلام په دایره کې دنه د اسلام نه بهر وتل پدې کې نشته په اسلام کې نه ډیر غلو ده چې سړی په یو کار کې ډیر نه نوځینو بل طرف ته تیوزي او نه بالکل دا غینه لري کېدل دي پدې میاش کې صدقه ورکړي داسې صدقه ورکا چې یره د حضور پاک ته دې ثواب ورسي داسې چلو کا درود شریف زیات وایا سیرت بیان کا خپل بچو ته د پیغمبر سیرت بیان کا د دې ټولو بدعاتو نه بهتره دادا چې بچو ته اخلاقیات او خایا اخلاق حسنه ورته او خایا معاملات ورته او خایا د پیغمبر د ناس ته پاستی طریقه ورته او خایا احادیث بچو ته او خایا د صحابه واقعات ورته وایا دا ورته وایا چې په دې وخت کې زما پیغمبر دا عمل کړی دی زما پیغمبر په دې وخت کې دا چل کړی دی ټول هر څه ورته بیان کا د حضور پاک زوی ابراهیم چې کله وفات کیږي د عمر یو نیم کالو اتلس میاشتې وي حضور پاک په غیږ کې نیولې په دې وخت کې نور تندرونی و په هغه وخت کې دا عربو کې دا یو غلطه خبره مشهوره وا وی چې کله نور تندرونی سینو وی دا د یو لوی سړی دراتک یا د تک علامت ده حضور پاک په هغه ځای کې ودرېدو وی صلات کسوفو کې وی دا خبره بالکل غلطه ده وی چې کله پوره شي د انسان مرګ راځي وی دا نور تندر ریول وی دا دې سره بالکل د اسکار نشه چې دا یو لوی سړی دی یا یو وړو کې سړی دی هغه بدعات رسومات ختمول د حضور پاک سیرت ورته وخی خاص کر په سکولونو کې چې کم اساتذه دي هغه ته پکار دی چې بچو ته په دې ورځ باندې د حضور پاک سیرت بیان کړي چې زما د پیغمبر تاریخ څه شی دی هغه اخبار کې مخکې یو ځل راغلی لاهور کې یو ماشوم نه تاسو پرچه کې لیکل شوی چې حضور پاک چرته پیدا شوی کشمیر کې پیدا شوی دا زمونږ بچی دي بل الګ پکې لیکلو وی حضور پاک مکه کې پیدا شوی او اعلی تعلیم له اکسفورد یونیورسيټي ته لاړو دا زمونږ بچی دي مونږ بچو ته سیرت نه خایو د پیغمبر پہچان هم ورته نه دی کړی د یو ډم پہچان خو ورته خو په خوشاله باندې کو چې دا پلانې هیرو دی دا ډینګلې هیرو دی خدا پیغمبر پہچان ورته نه خایو د اسلام پہچان ورته نه خایو قران ته نه نږدې کو خدا به الله پته ولګي چې کله دا سخت روز په مونږ باندې راشي او مونږ په زړه کې دا ارمان ساتو چې کاش زما یو بچی دیندار وي چې هغه خورا پسې دعا کوله کاش زما یو بچی خو د پیغمبر د سنت د سیرت نه خبر وي د دې ټولو هر سنه د بدعاتو نه دا بهتر ده چې د سیرت کانفرنس یې کولې شي وکي سیرت بیانول شي سیرت بیان کې بهترین ناتونه بیان کې هم کرنے یو د دې شي خوشاله روز د پیغمبر راغله ده په دنیا کې یو نور راغله ابن عباس سے وی یو عجیب نور او خوشحالي راغله په دې میاش کې چې کله پیغمبر پیدا شوی
خدا سے موقع صرف د یو ورځې د پاره ځان نه داسې پوخ مسلمان ما جوړو چې بس د یو ورځې مسلمان ما زه به خیراتونه هم کوم صدقات هم کوم ګډېږم هم په دې بدعاتو کې نه ستا د هغه میلاد نه څه فایده شوه چې په هغې کې تا نه مونځونه ځي ستا هغه میلاد څه فایده وکړه چې په هغې کې ښځې او سړي خلط مل شي یو بل سره په هغې کې د یو سړي د عزت خیال نه ساتلی کېږي په هغې کې بد رد ویلی کېږي په هغې کې ګډاګانې کېږي دې میلاد فایده شته هېڅ فایده نشته نو په دې میاشت کې درود شریف زیات زیات وایي پوره میاشت وایي بالکل الله ته متوجه شئ او بچو ته هم دا وښایي د بدعاتو رسوماتو نه ځان وساتئ